یعنی 12 اکتوبر یوه سانحه یوه حادثه د یوې حادثې د یوې واقعې په ضد کې رونما کیږي هغې باندې موږ قومي سطح باندې هر لیول باندې قومي لحاظ سره افسوس و د مذمت اظهار هم کړی دی 12 اکتوبر نه نن 1 نومبر 2024 یعنی 21واں دن دی چې موږ کوم مشکلاتو سره مخامخ یو هغه مین واجه څه دی هغه د ټل پارشنار کوم مین روډ بندش دی هغه واجه دی زه مختصر کوم حالي حالات دی د کورمې دی باندې مختصر خبرې کول غواړم فوکس کوم اصل خبرو باندې د کورمې تاریخ کې داسې سینکړو واقعات داسې درجنو واقعات څنګه دغه مین روډ باندې وقوع پذیر شوي دي و همیشه پر توري ټرایب کنوای د توري ټرایب یو ګاډی د توري ټرایب خلک دغه مین روډ باندې ټارګټ شوي دي او څنګه واجه نه په سلګونو جنازې مو دغه مین روډ نه اوچاتې کړي دي کلک داسې تاریخ کې یو قدم شاته لاړ شو نو زه به دا وایم چې د کورمې دغه تاریخ دغه داستان کې مو ډېرې بېساره او بېلاسه او بېخپو تنې هم اوچاتې کړي دي خو د ټولو واقعاتو مذمت کوو کړی مو دی خپل غم او غصې اظهار مو کړی دی خو بیا چې ته مو قانون لاس کې نه دی خستی د صبر د استقامت مظاهره ما کړې ده بیا اندغ داستان دغ تاریخ کې د تری منګل های سکول کې استادان بې دردۍ سره شاهدي کې او سره کوم مزدوران لړو هغه بشمول و کسان هغه جنازې و هغه ویډیوز و هغه شیونه مو لیدلي دي چې هغه باندې د قوم ته بې انتها دک و درد رسېدلی دی و سره د 12 اکتوبر واقع باندې هم مو د قوم مغوره د دوک د درد د غصې مذمت اظهار کړی دی او دا قوم همیشه پر مو چوکا شرپسندي کوي دغه کورمې کې هغه په 12 کورمې کې شوي دی هغه په کوزي کورمې کې دی هغه په سنټرل کورم کې شوي دی زه به ډسټرک کورم خبره وکړم هغه ته یا مو بادونه ویلي دي او همیشه پر مو د شرپسند د دهشتګرد نه چې ته مرګلتیا کړې دی او نو د مو قومي موقف دی څه نه به انشاءالله دا قوم آینده دپاره د شرپسند او د دهشتګرد مرګلتیا کوي واجه دا دی څه دغه کورمې کې توري بنګش اقوامو بشمول څوره اقوام دي یو بنیادي او کلیدي حیثیت لري الحمدلله دلته مو ایجوکیشن دی دلته مو زراعت دی دلته مو بود و باش دی دلته مو زندګۍ تیرول دي مو اولین پیغام به زه دا ورکوم خپلو خبرو نه مخکې څه نن کومه قومي جرګه ناسته دی څوره قومي سټیک هولډرز ناستي زه دی پریس کلب پراچینار نه د کورمې اټولو قومونو ته د اهل سنت اټولو قومونو ته د امن پیغام ورکوم په کار نه دی دا واقعات رونما کیږي بیا د یوې واقعې ضد کې بله واقعه رونما کیږي او دا سلسله به څو پورې جاري وي مو به څو پورې دا جنازې اوچتوو مو به څو پورې د بېګناو خلکو وینو سره د دغو کورمېوالو لسونه رنګین وي اول پیغام یې ما دا دی او دا خبره زه خپل زړه نه کوم څه په کار دی ذمهدار خلک لکه نن څنګه مو قوم انجمن حسینیه تحریک حسینیه مو کوم بلدیاتی کوم نمایندگان دي قومي مشران دي ایم این ای دی ایم پی دی ایکس منسټر دی یا سره سابقه پارلیمنټیرین دي دا ټول سټیک هولډرز علما مو دغه خبرې ادا کړې ده چې مو کورمې کې پرامن ماحول جوړولو دپاره خپل حیثیت په مطابق ذمهدارۍ په مطابق کردار ادا کړو دویمه خبره زه دا کوم چې دغو موجوده حالاتو نه څوره کورمې نظام ډسټرب شو څوره مو ذاتي قوم ډسټرب شو څوره مو سره په اپر کورم کې اهل سنت کمیونټي هغوی اقوامه ډسټرب شو تعلیمي نظام درهم برهم شو او مو هیلث مو میډیسن شارټیج دی دلته د روډ بندش واجې نه فیول شارټیج واجې نه تعلیمي ادارې بند شوې خلکو ته یو اذیت ورسېدو ذهني یو کوفت سره کرب سره دا ټول د کورمې ټول اقوام زه به وایم چې بارې کورمې نه چپرې پورې دا ټول خلک دغه درد کې او دغه مصیبت کې مو نن ټول شریک یو دې نه مخکې چې زه دا خبره وکړم
بیا دغو حالاتو کې پرامن جوړولو دپاره دغه کرایسس نه دغه علاقې وبسل دغه قوم بحران وبسلې دپاره مو مشاورات وکړو. مو 50 رکنې جرګه د قوم ذمهدارو خلکو نه جوړه کړه چې الحمدلله هغه ډېر سنجیده او ډېر جهان دیده او ډېر دانشور او تجربه کار مشران څه د جرګې حصه دی چې هغوی دغې کورمې کې تېر شوي 10 کالو نه دغه کرایسس کې پاتې دي او همیشه پاره د کورمې امن خبره کړې ده. بیا دغې جرګې توسط سره کومه ګرانډ جرګه راغله هغې سره څه کومې خبرې وشوې کوم مذاکرات وشو مو ممکن کوشش وکړو خپل قوم طرف نه څه مو ګرانډ جرګې سره د ګرانډ جرګې په ذریعې توسط سره ریاستي ادارو یا ریاست ذمهدارو خلکو سره خپل معاملات ټیکو او امن طرف ته یو قدم اوچات کو او د ټولو کورمیوالو مشکلات آسان شي. دغه 50 رکنې جرګې بار ګرانډ جرګې سره برګیډ سره ډي سي سره ډي پي او سره یا د ریاست نور څه څومره ذمهداران دي هغوی سره بار نشست وشو مذاکرات وشو گفت و شنید په ذریعه الحمدلله کوم شي باندې لږ ډېر ډیډلاک یا د ریاست یوه مطالبه وه اگر چې تا مخکې داسې نه دي شوي چې ویې وه کې نه بعد ریاست قوم نه ډیمانډ کړی وي څه چا مطالبه یې کړې وي یا یې داسې خاطرخواه اقدامات وچات وي یا یې داسې ګرفترۍ کړې وي یا څه څوک شر و فساد پیلاو کوي هغه ته یې لاس چولی وي دا مو یوه قومي غصه دی یو قومي حق لرو چې دا خبره مو وکړو. که چیرې داسې کیدای نو دا واقع به بیا رونما نه کېدی نه به پېښېدی خو د جرګې دا برکات و چې هغوی دا مذاکرات ممکن کړل کامیاب کړل کوم پیشرفت و کوم شي باندې ډیډلاک و قوم طرف نه قیدیانو حوالې سره 42 کسان اول ارست شو نوره قوم ممکن تعاون کړی دی ګرانډ جرګې په ذریعې الحمدلله مو هغه کې مثبت پیشرفت کړی دی او مو هغې کې مزیده انشاءالله پیشرفت امکان دی. اوس دا خبره وکړم چې کله 50 رکنې جرګه د قوم ټولو ذمهدارو ګرانډ جرګې سره خپل مذاکرات کامیابۍ سره همکنار کړل یو مشکل یو ډیډلاک یې ختم کړو او د کورمې تاریخ او روایاتو نه هټ کر قوم تعاون وکړو گرفتاری ویر کې حکومت خلک گرفتار کړل سټوډنټس گرفتار شول نو نن مو دا حق جوړیږي نن مو دا خبره کوای شو چې په کار د ریاست هم خپله ذمهداري پوره کړي. تیر شوي 21 ورځو نه روډ بندش واجې نه کوم مشکل جوړ دی د علاقه یوه نوي بحران سره مخامخ کړي دی تعلیمي نظام یې درهم برهم کړی دی معاملات زندگی درهم برهم دي هغه ټول ځایو کې دي زه ټیک دی پراشینار کې به لږ زیات وي خو ته توره زه خبر یم صدې کې هم دي لوور کورم کیا دي په سنټرل کورم کیا دي مو د ټولو کورمیوالو خبره کوو خصوصي طور باندې زه د خپل قوم د پراشینار خبره کوم ریاست نه پرزور دا مطالبه دی او ګرانډ جرګې نه پرزور دا مطالبه دی چې کله قوم تا سره قدم کېښلو تعاون یې وکړو نو موږ هم دا امید لرو چې په کار دی روډ د فیل پاور کلاو شي جلد از جلد روډ په کار دی کلاو شي څومره زر ممکنه وي ته روډ محفوظ کا ته بلا تفریق ټولو اقوامو ته ټولو خلکو ته ټولو کورمیوالو ته اول تحفظ ورکا پروټیکشن ورکا او بیا روډ کلاو کا بیا مو دا مطالبه کوو چې د معاملات زندگی د په کار دی ټول بحال کړلی شي هغه تعلیمي ادارې دي هغه صحت سره شعبې سره ریلیټډ ایشوز دي هغه میډیسن دي هغه اشیای خوردونوش دي په کار دا شونه ده وشي که چیرې مو سره تعاون نه کیږي نه بیا مو دا حق لرو ګلې حق لرو غصې حق لرو زه ریاست نه ما خلم ریاست نه ما مقصد دا دی د دغه ځای ذمهداران د آرمی موجوده ذمهداران د ډي سي ایډمنسټریشن د ډي پی او مو دوی نه دا امید لرو څه نن پریس کنفرنس نه بعد په کار د کورمې سبا ورځه ډېره پرسکون وي او خلک او عوام په کار د مطمئن شي کوم شارټیج دی کوم کمای دی هغه ټول شونه پوره شي او دا به څنګه پوره کېږي څه نورې مو سره هیلې او بانې یا څه جواز خامخا دلته خطره دی دلته ترس دي به حیثیت ریاست اتا ذمهداري د خپل عوام ته تحفظ ورکول
بحیثیت ریاست تو ذمہداری دے شیعہ قوم ته تحفظ ورکول، بحیثیت ریاست تو ذمہداری دے اهل سنت قوم ته تحفظ ورکول. ما علاقې کې چې ته ضرورت ګڼې هلته تحفظ ورکا، اهل سنت علاقې کې چې ته ضرورت ګڼې هلته ما ته تحفظ راکا. و روڈ کلاو کا و بحال کا دا مشکلات عوام حل کا. مو یقیناً تکلیف باوجود، یقیناً مشکلات باوجود دا قوم د صبر مظاهره کو. د مشکلات باوجود دا قوم یو استقامت، دا کورموال یو استقامت کړی دی. مو مزید امید لرو انشاءالله څه مو صبر امتحان مزید مخلي پکار دی مو مشکلات د حل کړلی شي، روډ د بحال کړلی شي، معاملات زندگی پکار دی بحال شي، د عوام مشکلات حل شي. مو ته بحیثیت ریاست د دغه ریاست پاکستان عوام نظیر سره ولیدای شي. که مو د دغه پاکستان د دغه ریاست عوام یو حصہ دی د کورما نو پکار دی مغه تناظر کې مغه حیثیت سره د مو مشکلات د مو درد د مو پریاد واورېدلی شي. او زه خپل ټول قوم ته ټولو کورمیوالو ته چې ته یا اورسیز دی څنګه د قوم سره تعلق لري یا مو قوم پېښور اسلام آباد خلک دي هغوی ته انده امید ورکوم څه امید انشاءالله سبا نه د کورمې حالات بهترۍ طرف ته لوړ شي. که چېرې نه لوړو نه بیا مو دا قوم به کینو، یوه قومي فیصله به انشاءالله کیدونې دی، یوه قومي فیصله به کوو، یو قومي قدم به اخلو. بیا زه ټولو عوامو نه، خپل اورسیز نه، خپل کورمیوال قوم نه زه به دا وایم څه بهتره به دا وي دغو مشکلاتو نه وبسلې دپاره څه موږ شیعه او سني پرې وپیج شو، بیا خپلو حقوقو، بیا د خپلو مسایلو، بیا د خپلو مشکلاتو دغه ریاست نه مل کر یوه مطالبه وکړو. ما د خپلو مشرانو اجازه سره سوره ما ذهن کې یوه خبره وه هغه تاسو پریس میډیا ته او الکترانیک میډیا ته زه امید لرم خپل د پریس کلب پراچینار خپلو محترمو صحافي برادري نه چې تاسو مو اواز جوړ شوی د کورمیوالو دا تکلیف د دغه قوم دا اواز په کار دی څه اعلی ایوانو ته پریس میډیا الکترانیک میډیا په ذریعې په کار دی ورسوئ. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.